وي چې د پلار جنازې ته کینی، بیا ورمنه زهرا د بابا رسول الله جنازې ته کینی، ډیره ورته سخته ده. ځکه دوستانو د رسول الله جنازه ورمنې زهرا د دوره درنده وه، څه 85 ورځې بابا رسول الله سیده شو لیدلې ده، 85 ورځې وشه. دغه مرګ نه وروسته د رسول الله د زهرا بیبي ورځې دوره سختې شوې، څه چې ویله صبت علی مصائب، مانې هغه مصیبتونه راغله که په رڼا ورېځو راغلې وي، شپې بې ګرځولې وي. زه به جمله بدله کوم، خفه نه شي، زړونه مو نازک دي. یا رسول الله ایتا وفات نه وروسته مانې لاسونه اس شوله. یا رسول الله بابا رسول الله ایتا وفات نه وروسته زه دربارو ته وغوښتله. یا رسول الله ایتا وفات نه وروسته باغ فتک مانه غصب شولو. بابا رسول الله ایتا شهادت وفات نه وروسته وړوکی حسن جان مو لاس کې نیولی و، چې اشعاص ملعون مانې لاس اس کړلو. زه نه شم ویلی چې دغه لاس شی وکړله، خو لږ اکثر کې خو خپله وغړوئ. که څوک ظلم کوي اولاد په مخ کې نه ورسره کوي. وړوکی حسن جان ولاړ وي، مور صحیح ظلمونه کېږي. مولا حسن مجتبی هغه مصیبت د نیکه رسول الله یا ولیدلو. ما څو وخته مخکې تاسو ته دا جمله وویله، خو تاسې ورباندې که سوچ کړی وي، ډېره درنده جمله دی. نن شپې چې کله د رسول الله رحلات کېږي، یی چې کله دا دوه المسیحو ته راغو، یو حسن ورته راغو، یو حسین ورته راغللو. اولاد شیختانو زمن ډېر خوږه دي، المسیحو کې بیل خوان دی، المسیح حسین دی، نیکه رسول الله دی. یې چې کله دا دوه المسیح راغلله، ځانونه رسول الله باندې واچوله. یې چې دغه وخت کې چې علي سترګې واړولې چې ما دوو زمنو رسول الله نه ځان شولی دی، هغه زخمي حالات کې دی، شهادت حالات کې دی، وفات حالات کې دی. چې یې وکړله، د ما حسنه زویه نیکه نه پاڅېږه، د ما حسینه زویه نیکه نه پاڅېږه. یو خدا خبره وه چې رسول الله غږ په وکړو، علي جان تره زویه علي مانه المسیح ما پسوه، ما د المسیحو نه بغیر ګذره نه کېږي، المسیح د ما نه بغیر ګذره نه کېږي. یا رسول الله سوال درته کوم، څه بېګا خولي حسن جان تا نه بېلېدلو تا یې برداشت نه وکړلو، راشه نن شپې د حسن جان دی زهر ورکړي دي. او دوستانو دوره سخت زهر دي چې اوس زه به خپل تعبیر سره داسې وایم چې حسن جان خونې کې لیټ په لیټ واوښتلو. چې کله یې تاشتو ته راوړلو، مولا حسن خولې نه وینه جري شوله. چا ونې غږ وکړو، مولا ایتا بدن کې د بیماري نه برېښي، د وینه کومه ځینه راغلله. ویله ما ته یې زهر کړي دي. مولا زه به طبیب راوله، ویله طبیب ما راوله. دا دریم وارې زهر دی وشه، دا داسې زهر دی چې نن یې خپل اثار ښیلی دی. چې کله دریم وارې سترګې واړولې، تاش ته د مولا د جګر ټوکړې راغللې. غږ یې وکړلو، ما ته لالا قسیم راولو، 3 کالو وړوکی یتیم لالا قسیم راغللو. عبدالله راولو، عبدالله متم دوست ما کړی و کربلا کې انو کالو، څو میاشتو وړوکی یتیم یې ورته راوستلو. زه نه یم خبر چې عبدالله به څنګه غېږې سې لګولی وي، زه نه یم خبر لالا قسیم د به څه ویلي وي، خو یې ما زړه د داسې یی د ما لالا قسیمه د ما 3 کالو یتیمه سویه، کربلا کې حسین بیله پرې نه ده وې زویه لالا قسیم. چې کله حسین راغللو، چې کله غمجان حسین راغللو، په ژړا شولو. خو چې کله یې ژړا حسن جان واورېدله، څه ده ورته که حسین وروره ویلې ژاړې، ویله زه نن ورځې نه بعد لوټلی شوی یم. هغه سړی لوټلی نه دی چې مال یې لوټ شي، لوټلی هغه دی چې ورور جنازې ته کینې خاورې ورباندې چوي. ویله حسین وروره ته ځکه ما شوړه، ته ما شوړه، ما ورځې کې تا ورځې کې ډېر فرق دی. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، حسین وروره ما ورځې کې تا ورځې کې ځکه فرق دی. حسین وروره لږ سترګې خو وغړوه، ما ته یې 3 کالو لالا قسیم راغللو، ما غېږې کې ونیوللو، چا لاسونه ونې اس نه دي کړي، چا ما نه بیل نه کړلو.
حسین اورورا ایتو دورا ساخت اوریز دے چه کربلو کی بدا تنائی خیوی آغا بلبلا بدا تروشی خود چوک بھی جنازی تا نپرگدی کاش جنازی تا ماوے پرگلی آغا سلیمان ماوے وسی لگلی دسی ظلم سے بیلا ماوے کڑی چاہی بی بی کلا لسونا مختا ہو چوی کلا لسونا غیگو تا ہو چوی کلا غاق بکی کاکاباس کلا غاق بکی ورور اکبارا لگشتر کی وغڑوا بابونے بیلا کرلام کلا غاق بکی دمو وڑا اصغر جونا لگشتر کی وغڑوا خوردا کفی بازارو تروانا دے فریاد وکی مسلوم حسین